الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. څنګه نن راځو خپل درس ته چې د ملحدینو د اعتراضاتو اقسام او انواع تاسو مر قسم دي نو 15 قسمه اعتراضات دي 15 قسمه دا په ان شاء الله نن موږ درس کې وایو. مولوی صاحب عبارت شروع کړئ. ملحدین چې په اسلام باندې کوم اعتراضات کوي د دې څونه قسمونه دي. ځکه ضروري دي چې کله دوی اعتراض کوي نو موږ د پته ولګي چې دا اعتراض د کومې درجه سره تعلق لري او د هرې درجه باندې د اعتراض جواب جدا وي. ملحدین سره دلایل نه وي، هغه سره اعتراضات وي. ملحدین نه دعوی پیژني او نه دلیل پیژني. هغه چې خدای جل جلاله نه انکار کوي. مولوی صاحبانو موږ وایو کنه چې د دې مختلف اقسام دي. دا ځکه پیژندل ضروري دي چې کله تاسو ته پته ولګي چې لکه دا د کومې فلسفې نه متاثره ده، د کومې درجه نو هر درجه باندې جواب څه شي. مولوی صاحبانو جدا جدا ده، ځکه دوی نه داوا پیژني نه دلیل پیژني، بس راشي بس اعتراض وکړي مال خدای وخه مال جنت وخه داخله په عقل له بس خبره وکړي او چې الله رب العزت مخکې نه جهنم تیار کړی دی، جنت تیار کړی دی او مخکې نه لیکلم کړی دی چې دا جنتی دی او دا جهنمی دی. نو بیا وای دی چې د انسان څخه ګناه ده، دا سه الټا پلټه دا وکړي. حالکه د دونه سوچ او فکر نه کوي چې الله رب العزت د انسان ته اختیار ورکړی دی، چې انسان ته مکمل اختیار ورکړی. لاره الله هدل ده وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وزاهدك لا يرضى لعباده الكفر. الله استاد کفر نه خونی مرضی. نو د دې باوجود چې تا د لارم خودل اختیار هم درکړی د جنت هم د خودل جهنم او به هم ته نه مني د الله په علم کې خو بوي. مولوی صاحبانو د الله په علم کې چې نه دا خو به خبره وشي، د الله په علم کې د خبره نه. الله ته زموږ ټولو ډیټا معلومه ده چې دا جنتی دی دا جهنمی دی. البته دا به پس سره کیږي جزاء بما كانوا يعملون. دا به سبب تسوي انسان چې کوم عمل کوي د بدله ورته ملاويږي. نو اوس کو څوک د جنتیانو کار کوي دا به جنت ته ځي، کو څوک د جهنميانو کار کوي دا به جهنم. مولوی صاحبانو نو تاسو به د هر یو درجه ولا خپل جواب ورکوي. اول قسم اعتراضات چې راځي مولوی صاحبانو کنه اول قسم عدم واقفیت د وجې نه اعتراض کوي، نه نوی خبر دوسری دعوه پیش کوي او دلیل وسره. مولوی صاحبانو اول قسم اعتراضات د شریعت نه دوی عدم د واقفیت ویني، دوی واقف نه وي د شریعت نه، د شریعت په فهم باندې دوی ځان نه وي پوي کړي. د مزاج او قواعدو نه خبر نه وي نو ځکه اعتراضات کوي. مثلا دوی اعتراض کوي چې الله جل شانه شته نو د کافرانو او ظالمانو د سزا ولې نه ورکوي. نو دا اعتراض د الله جل شانه د جزا او سزا د قانون نه خبرتیا په وجه کیږي، ځکه د جزا او سزا د لپاره مولوی صاحبانو دوی وایي کنه دا به تاسو اوریدلی وي دا تاسو ویره چې الله موجود دی نو د ظالمانو له سزا ولې نه ورکوي. نو موږ ورته دا د شریعت دا هونه دی کنه یار قانون خونه دی چې مولوی صاحبانو چې د دنیا کې د لسو کی جزا ورکړي. الله وی ولو یواخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. الله وی چې کله دي وخرج یو سکند نه به څوک نشي خلاصولې. او کچې د الله جل شانه خلد ظلم په وجه نیولې وي نو هغه به د زمکی په مخ هیڅ صادر بنوي پاتې شوی. لیکن الله جل شانه مهلت ورکوي دوی ته د یو مقرر وخت پورې بیا چې هر کله د دوی وخت راشي نو نه به یو ساعت وروسته پاتې شي او نه به مخکې پاتې شي. نو دوی د شریعت د قانون او د دعوی نه خبر نه دي، ځکه قرآن او حدیث مبارکو کې د دې وضاحت شوی دی چې د دنیا دارالعمل د شریعت دا دعوه نه ده کړې چې دلته جزا او سزا ورکوو. که دلته د جزا او سزا قانون وي نو یو انسان به هم نه پاتې شي. مولوی صاحبانو دا دنیا کامل امتحانګاه ده. کامل امتحانګاه دي ته وایي چې تاسو سره اختیار دی چې څه کې حق او نعوذ بالله دوی خدای ته سپک الفاظ استعمالوي. که الله رانیول کول دا به څه وي دا به زره شي به وي. خو الله رب العزت وایي چې زه راضي به بیا به در سره ګورم. دلته اختیار دی که یو انسان ټوله شپه خدای له جاړي عبادت کوي او که انسان ټوله شپه په کلبونو کې ډانسونه کوي دته مکمل اختیار دی. امتحانګاه کې هم داسې وي وروره که ته پکې د علامه اقبال ټپي لیکي او که غزل لیکي او که شعرونه لیکي او که هر څه پکې لیکي او که ته پکې پارچه صحیح حل کوې تاله د امتحان په حال کې هېڅ هم نه وایي. دلته وروره مؤمن ته هم لاره کولاوه ده، شرابي او کبابي ته هم لاره کولاوه ده. دا کامل امتحانګاه که چېرته دلته ته په عمل باندې راټینګولې نو بیا خو د عمل نه پاتې کېدی که نه. که دلته په دنیا کې ډایرکټ په ډایرکټ سزا میلاوېدلې نو په دنیا کې به څوک پاتې وي؟ هېڅوک به نه پاتې. آیات مبارک دی. مولوی صاحبانو دویم مثال، اول مثال دا شو. دویم مثال دوی د رزق ورکوي چې الله رب العزت رازق دی چې الله رازق دی نو دا خلک د ولګي نه ولې مري. نو موږ له وضاحت کړی چې بھائی د رزق د فلسفې نه خو ځان خبر کوي کنه عبارت وي. مولوی صاحب دې مثال دی وایي چې رزق د الله جل شانه په ذمه دی نو د ځناور او انسانانو ولې د لوګي نه مري. شاباس. دوی د فلسفې د مرګ نه واقف دي او د فلسفه د رزق د اسلام نه واقف دي. مولوی صاحبانو د مرګ هم را روان دي. د هر یو زیروح د پاره چې څونه اندازه د رزق مقرر ده دا بخوري بیا به مړ کېږي نو د دې وجې مړ شو. دویمه د اسلام د رزق چې کومه فلسفه ده
هغه الله رب العزت وضاحت موجود دی مخکې برات ویو اسلام وايي فلسفه د مرګ خدا ده چې د یو مخلوق رزق ختم شي نو هغه بیا مري شاباس. الله جل شانو د دې لپاره اندازه مقرره کړې وه هغه یې پوره کړه نو مخامخه به مري چې رزق یې ختم شو چې کله دې ته بس دې فلسفې باندې د ځان پوه کړو نو اعتراض هم ختم شو رزق یې ختم شو بس مړ شو بل جواب رزق مکمل کړو کوم چې ورته الله جل شانو ورته لیکلی یا مثلا الله جل شانو فرمایي چې رزق زما په ذمه دی د دې دویم جوابدار مولوی صاحبانو چې الله وایي چې رزق زما په ذمه دی عبارت په مخکې د رزق د الله جل شانو په ذمه کېدو څه مطلب دی ځان خو پوهیږه کنه چې کوم د انسان ضرورت لري هغه به ځمکه کې پیدا کړی دی او د تقسیم کولو طریقې هم ښودلې دي شاباس. کومه طریقه به تقسیموي اوس چې سود د لوګي نمرینو انسانانو چې د الله جل شانو مقرر شوی طریقه باندې تقسیم ونه کړو مولوی صاحبانو ته انسانانو د الله په مقرر شوی طریقه باندې تقسیمونه کو نه دی وجنه خلک سکیږي دولګي مري لازم خبره ده چې بعض خلکو سره زیاته وشوه فلسفه د تقدیر باندې هم ځان پوهه کول پکار دي چې هر سال جل شرو د مخ نه لیکلي دي نو د دوی اکثر اعتراض شریعت د ناواقف کېدو د وجې نه کوي نو موږ ته پکار دي چې موږ د شریعت مطالعه وکړو او ځان خبر مولوی صاحبانو هر یو انسان له پکار دی چې انسان الګ د دهری ته منغوایو ته د شریعت نزان خبر کا د اسلام نزان خبر کا به پرې دي چې تا ستایو اعتراض مرشه اول قسم